مسله خورک ہے زما د میندو خويندو تم دا ورسوي د دنیا دا زندگی خو یو سوره زیدا او رواج خو مطلقاً حرام دی رواجونه خو او بیا هغه رواجونه چې پای کې عقیده خرابېږي او بیا هغه ضرورت لل چې په کوم زینونه زما محمد زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دا هغه زه تطلل ګره حرام دي چې کوم زینونه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی او یو حدیث مبارک راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو زنانه مقبری ته یعنی د کور نه د مقبری په اراده باندې روان شي نو فرشته د هو اسمانونو او د وزمو کو فرشته په دې زنانې باندې لعنت وي سو پر چې دا د مقبری نه کور ته نی راغلی الله الله یو زنانه کور نه روانه ده چرته دې خوري پلار قبر لازم ضرور قبر لازم کنه چې دا عقیده ګره خوي کې تیل وړي او حرام دي او ډیر قطعي حرام دي هغه شرک دي هغه ما درته مخ کې وي چې پخه مسلمان او موحد زنانه ده اور هغه روانه ده یره پلار قبر کتول زما رور قبر کتول زما دا اوس روانه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو وو اسمانونو او د وزمو کو فرشتي چې دي اپ دې زنانی باندې لعنت وي او دا لعنت تر هغه وخت پورې جاری وي چې سو پورې دا زنانه واپس کوړه نه داخله شي لیکن اوس بشارت یو نمونه درته پیش کوما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چری یو زنانه خپل مړي دی پاره خپل پلار ته خپل مور ته خپل رور او خور او خاوند ته یعنی خپل رشتہ دار او اولاد ته یو زنانه کور کې 5 وخت مزونه کوي او بیا هر مصپسی خپل مړي دی پاره دعای بخنه غواړي الله نه د بخنه دعاګانې غواړي او وایي چې رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کې نور دعاګانې قرآن خو یاد کوي کنه او دا دعاګانې قرآن پاک شته رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے الله ما وبخي او زما مور پلار وبخي او تمام مسلمانان سړي او زنانه وبخي الله کله چې دوی په قیامت پر ځي قیامت په میدان د حساب په میدان کې را پاسيږي دا یوم یقوم الحساب زکوي چې د بخني اثرات او فائدې چې دي دا به د قیامت په میدان کې خلق ته ښکار شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه زنانه چې هغه 5 وخت مزونه کوي او خپل پکور کې دنا خپل مړو د پاره بخنه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې زنانې ته پکور کې دنا د حج او د عمره تام درې ځله فرمایي حج او د عمره پورا ثواب ملاويږي کور کې دنا څومره لوی اجر دی چې یو زنانه پکور کې مزو کې او بیا مز نه پستوي چې الله زما پلار مړ دې ته وبخي نور میں مړه دته یو بخي زوی میں مړ دی خاون میں مړ دی اور هغه وی چې الله پاک زما د امړي توبه خي او غیر پر خصوصي دعاګانې غواړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دې زنانی د پاره په دې دعا غوښتو کې دمر ثواب ملاويږي لکه یو سره چې حج او عمره وکړي ثوابونه چې یو سره غټي نو سمره آسان دي.